القدر شپه باندې د سلورو کسانو دعا نه قبلی پکار دادا چې مونږ اول د هغې سلورو ګناهونو نه خالصه توبه وباسو اول د هغې نه مخکې توبه وباسو چې کم که هغه ګناهونه مونږ کې وي حدیث مبارک کې راځي هغې کې اول هغه کس دی چې هغه همیشه شراب څکي شرابي نه دی چې د شراب عادت او د شراب سکی الله د دې سړي دعا په لیلۃ القدر کې نه قبلي الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت نصیبه کی حدیث مبارک کې راځي الخمر جماع الاسم شراب چې دی دا د ګناهونو مجموعه ده دا جرړه ده د ګناهونو چې سړی شراب سکی نو د دنه ډیر ګناهونه کیږي زنا کیږي ډیر ناروا کارونه چې دي د دې جرله چې د هغه شراب دی نو دا ډیره خطرناکه ګناه ده چې دې نه مونږ او تاسو په اخلاص توبه وباسو دویم علما وایي عاق چې ورته وایي د مور او پلار نافرمان د دم الله په دې شپه کې دعا نه قبلي ټیک ته چې شراب سکون کې خلق به زمونږ علاقو کې ډیر کمی یا به نه خو عاق چې د مور او پلار نافرمانی د داسې کس دعام الله په لیلۃ القدر کې نه قبلی نو دام ډیره اهمه مسله ده چې د هغې نه مخکې مونږ د والدینو سره صلح وکړو والدین رضا کړو حدیث مبارک کې راځي صحابي راغی نبی علیه السلام ته فرمایي من احق بحسن صحابتي د الله حبیبه زما د ښه سړیتوب حقدار د ټولو نه ړومبې څوک دي زه وامه چې ښه سړیتوب زه کوم ړومبې د چا سره کومه د کم ځای نه شروع وکمه مونږ د ښه سړیتوب د شروع کېدو ځای نه دی پیژندلی نبی علیه السلام ورته فرمایي اموکه ته چې ښه سلوک کوي نو ړومبې به د دې شروع د خپلې مور نه کوي هغه ورته وایي ثم من بیا وی امکا بیا مور هغه ورته بیا وی ثم من بیا وی امکا مور وی بیا د الله حبیب په څلورم ځل نبی علیه السلام ورته وی ابوکا د پلار درې ځله د دواړو جهانو سردار مور یاد کړله چې ښه سلوک کوي اول د دې حقدار چې د هغه مور د مور ولې درې ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور یاد کړله په څلورم ځل نبی علیه السلام وی پلار علما وی دې کې وجه دا ده چې مور داسې درې تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدلي هم نه دي یو مور د حمل تکلیف برداشت کړی دا بچی ډېره موده په ګېډه ګرځولی دی دویم د ولادت تکلیف د پیدایش تکلیف دریم د رضاعت د ته پی ورکول دا درې تکلیفه مور برداشت کړي دي دین پلار نه دی خبر ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ړومبې مور یاده کړله څلورم ځل پلار نو ړومبې ښه سړیتوب به د مور نه ښه سلوک شروع کوي ته په بار ډیر پلاحي کارونه کوي ټول کلی او علاقه وی دا ښه سړی دی ښه کارونه کوي خو چې د مور او پلار سره د ښه سلوک نشته دی نو ستا ښه سړیتوب نه دی تا د ښه سړیتوب د ښه سلوک ځای نه دی پیژندلی نو اول شروع به د مور نه کو حدیث مبارک کې راځي کس راغی نبی علیه السلام ته وایي ډېره غټه ګناه رانه وشوله فهل لی من توبة د توبې سلار به یي الله به مې دا ګناه معاف کی د دواړو جهانو سردار ورته وایي هل لک ام کور کې د مور شته دی وی نه د الله حبیبه مور مې مړه ده وی هل لک خالتون خاله شته دی کور کې د مور خور چې عربی کې دی ته خاله وی او شته دی وی ورشه د هغې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي چې ګناه درنه وشوله او کور کې مور شته دی راشه د مور سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي دا دومره لویه سرمایه ده نو لیلۃ القدر کې ګورې دعا نه قبلیږي چې د مور او پلار نافرمانی الله د داسې سړي دعا نه قبلي یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته فرمایي د الله حبیبه جهاد لزمه نبی علیه السلام ورته وایي احی والداک مور او پلار دې ژوندي دي
شته دی کور کې وی او د الله حبیب شته وی فجاهد فیهما ورشه د مور او پلار خدمت کوه دا تا د پاره جهاد دی یعنی تا ته به دومره اجر میلاویږي زه د مور او پلار خدمت کې دا وقت صرف کا څنګه چې د مور سره حسن سلوک پکار دی دسی د پلار سره که پلارم خپی دعای نه قبلیږي حدیث مبارک کې راځي تا د پلار مقام پیجندلې دی اوسط ابواب الجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی پلار د جنت د دروازو نه مینځنۍ دروازه ده ستا خوښه ده نو کو ضایع کوي او کو ځان لی روغه ساتي مونږ په دې نظر چرته پلار ته نه دي کتلي که نه چې دا د جنت مینځنۍ دروازه ده مونږ دا نظر چرې نه دی کړی ته کور ته راشه او د پلار مخ ته نظر وکړه وای امام الانبیا فرمایي چې دا د جنت مینځنۍ دروازه ده وی که ضایع کوي او کو ځان لی حفاظت کوي د پلار مخ ته چې ګوري په دې نیت ګوره چې دا د جنت د دروازو منځنۍ دروازه رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده رب العالمین وایي علما وایي چې په پرش پلار خپه دی نو په عرش رب العالمین خپه دی په پرش پلار رضا کا نو د عرش خاون بستانه رضا شي چې په دې پرش د خپل پلار رضا نو دا ډیره اهمه مسله ده د مور او پلار رضا اغیستل حدیث مبارک کې راځي چې د سړی پلار مخامخ رخکاره شو د چا نه چا تپوس کو چې دا څوک دی د دې زوی نه ولا چا تپوس کو دی ورته وایي چې دا زمونږ رشته دار دی دته ځان بد ښکاري چې دی د پلار اووی نو حدیث مبارک کې راځي وي دی عاق شو عاق دی د مور او پلار نه نافرمان عیساف شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي دا یوازې داسې نه ده چې ستا پلار به عدالت ته ځي او سټام به لیکي چې ما بچی عاق کړی نه د پلار د ړه نه به دې چېرته لوخړه ختلي او ته به نه خبر د مور د ړه نه به دې چېرته روجماتې ټیم کې لوخړې ختي او تا به تیستلي ته به نه خبر لاړ شه د مور او پلار خپو ته کښېنه وایي مورې خیره خو به دې نه کړي پلاره خیره خو به دې نه کړي چېرته مور او پلار سره ټیم په ټیم کښېنه معلومات تی کوه پلاره خیره خو دې نه ده کړې مورې خیره خو دې نه ده کړې حدیث مبارک کې راځي وی د مور او پلار نافرمانی دسی ګناه ده چې الله به د دې انتقام په دنیا کې اخلي اخرت کې هم سزا ده خو په دنیا کې به الله انتقام اخلي خپله به د ده بچي د ده سره دا معامله کوي کومه چې د مور او پلار سره کړي نو دا ډیره لویه سرمایه ده علما وایي مور چې ده دا کور د مور نوم دی چې مور پکې نه ګورې هغه کور نه دی بیا به داسې روژه ووینې چې پلار به دې نه او مور به دې نه بیا به ډېر ارمان وکړي زه وامه خوش قسمته دي هغه الوات چې ماښام روژه ماتئ روژه ماتي کې ورسره مور په درستخوان ناستئ خوش قسمته دي هغه الوات چې روژه ماتئ او په روژه ماتي کې ورسره پلار ناست دی دا لویه سرمایه ده واوره که دا مور او پلار دی نو په سوري به ناستې او ځان به درته په غرمو ښکاري او چې دا مور او پلار دې شته دی په غرمو کې نه ته په سوري دا د سر سوری دی دا د سر سوری دی دا مه ضایع کوئ او روژه کې مور او پلار ته کنزل مه کوئ بدې ردې ورته مه وایئ په دې مور او پلار ډېر خفه کېږي مولي صاحب زه معمولي خبره وکړمه مور خفئ نو زه ورته وامه مفسرینو لیکلي دي وایي دا ژبه د مور ژبه ده نو د مور په ژبه ته ولې مور کنځي دا د پلار ژبه ده دې خبرې د مور او د پلار نه زده کړي دي ته په هغې ژبه مور کنځې چې کمې ژبې د مور نه خبرې زده کړي دي نو مور ما ته وایي مولي صاحب گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے مولي صاحب کور مې د کور ډیوې وسو نو کور مې وسو د کور ډیوې وسو زه وام ولې وایي ډېره خفه په دې ما پلار وایي مولي صاحب خفه ډېر په دې ما چې هغه ژبه نن ما ته وایي ماډرن دور دی ته نه پوهېږي مور وایي مولي صاحب هغه ژبه ما ته وایي ته سپی یې چې کمې ژبې ته ما خبرې ښودلې وي نو مور او پلار به لازمي ستا خبره بوټې کوي
مور او پلار زورور خوند کوي او الواد سره کوزه غاړه وړه خوند کوي. زه هغې الواد ته ډېر وزیریږم چې مور او پلار ته دا ټیټه غاړه وړي، دا مور یې په سپېړو وی، دا پلار ورته قاریږي او ده ورته غلی سر کته کړی او مختورن ولاړي. پلار زورور خوند کوي، مور زوروره خوند کوي او الواد کمزورې خوند کوي. نو دې کې د مور او پلار که څوک نافرماني خالصه توبه وباسئ او مور او پلار رضا کوي، اله بیا لیلة القدر تالاش کوه، اله بیا حجونه او عمرې کوه، اله بیا د لیلة القدر تالاش کوه چې مور دې کور لاس اوچت کړي. نو ته د لیلة القدر په تالاش کې عبادت کې مور ستا خلاف لاس اوچت کړي، هلته پلار اوښ کې به نه قبلیږي، دا دعاګانې الله نه قبلوي. نو دویم نمبر د مور او پلار نافرمان. دریم نمبر قاطع رحم، چې د رشته دار سره یې رشته کټ کړي، د دعام الله په لیلة القدر کې نه قبلیږي. دا په عرف کې اډو ګناه نه ګڼل شي چې رشته داري م یوه ګناه ده، د رشته دار سره تعلق کټ کول دام ګناه ده. داسې خو به دا خو اډو څوک په عرف کې ګناه نه ګڼي او دا ډېره سنګینه ګناه ده. د دې اثر په غونډه محله او په کور او په معاشره کې. حدیث مبارک کې راځي ته دلته ناسې دعاګانې غواړي، د لیلة القدر تالاش کوي او الرحم معلقة بالعرش، او دا رشته داري نه ده، دا په عرش پورې نښتې ده. ته دلته دعا کوي هلته صله رحمي او رشته داري په عرش پورې نښتې. الرحم معلقة بالعرش، په عرش پورې نښتې ده. تقول من وصلني وصله الله، وی یا الله چا چې زه پیوس کړم یو ځای کړم الله ځان ته یې رانږدې کا. ومن قطعنی قطعه الله، الله چا چې زه د خپل زه پرې کړم الله لرې که د خپل رحمت نه لرې که. دلته ته دعاګانې غواړې، هلته صله رحمي او رشته داري دا اواز کوي. دې رشته دارۍ ته په عربۍ کې څه نوم وی؟ خبرې رحم ورته وی، او رحمان د الله نوم دی. نو رب العالمین وی دا صله رحمي رشته داري زما د نوم نه وتې ده، زما د نوم نه وتې ده. د دې خیال وساتئ، د دې حفاظت وکئ. حدیث مبارک کې راځي، طبراني روایت نقل کوي، وی چې په کم قوم کې داسې سړی چې هغه د رشته دار سره نالګي، الله د غونډ قوم دعا نه قبلوي. د غونډ قوم دا څومره متعدي ګناه ده. لاړ شئ دا رشتې بحال کوئ، دا روجه د رشتو د بحال کولو میاشت ده، دا د کوزې غاړې وړو میاشت ده، دا د نرمولو میاشت ده. لاړ شئ په رشته دارو وګرځئ، ما معاف کا، ما تا سره روغه ده. رب العالمین مې عبادت نه قبلی د لیلة القدر، دعاګانې مې الله نه قبلی. ستا حاجت ته ستا چې ته عبادت کوي، دا ډیره متعدی ګناه ده. حدیث مبارک کې راځي ولکن لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری پالون کې بدله ورکون کې نه دی چې رشتہ دار غږ کوي جو ته به غږ کوي. حدیث مبارک کې راځي نا دا رشتہ داری پالون کې نه دی، دا خو بدله ورکون کې دی. ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، رشتہ داری پالون کې دا دی چې کله ورسره رشتہ دار تعلق کټ کوي او دی ورسره پیوس کوي، هغه یې کټ کوي او دی پسې ځي. حدیث مبارک کې راځي دا رشتہ داری پالون کې دی، د ته به الله اجر ورکوي، د ته به الله اجر ورکوي. حدیث مبارک کې راځي من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. یو سړی وایي زما دی رزق پراخه شولی، زما دی رزق پراخه شولی او زما دی نیټه اوږده شولی. نو نیټه د چا اوږدیږي نه، خو الله به ورله په ژوند کې برکت ورواچي. عمر به 40 کاله او الله به پکې د 80 کالو د عبادت توفیق ورکړي. دې ته د عمر اوږدېده وي. نو چې کم سړی وي چې زما رزق پراخه شوی او زما په ژوند کې د برکت وي، دا د هر سړي ارمان نه دی چې فراخه رزق مې وي. نن خلقو چغې نه وي د رزق د تنګۍ د لاسه، او زما چې دی دا رزق مې پراخه وي او ژوند کې مې برکت وي. نو حدیث مبارک کې راځي فلیصل رحمه. نبی علیہ السلام وی دی د رشتہ دار سره تعلق برابر کی، نو به الله رزق پراخه کی، به الله په ژوند کې برکت ورواچي. څومره بهترینه نسخه ده. نو د رشتہ دارانو سره تعلق بحال کو،
رشتی بحال کو گاون کې رشتہ داران